أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذین یؤمنون بما انزل الیک اغا خلق چې اغا ایمان وروړون کی دی بما په هغه سمنته انزل الیک چې څموج نزل کړي دی تو طرف ته وما انزل من قبلک او څموج نزل کړي دی من قبلک د تو نه پیلا انبیاء ته وبالآخرة هم یوقنون او اخرت منته یقین لرون کی ودل المتقین تفسیر شروع چې به متقین کوم خلق تا نو اول صفت دا بیان شوال چې هغه خلق چې هغه غیب منته ایمان وروړي نو غیب ایمان چې دا ډیر معتبر ده بل دا چې هغه المنس کیمون کی بل دا چې موږ کوم رزق کړه دا هغه خرج کوون کی دي پرون مو دې منه مختصرا څو خبره کړې وی اول خبره مدا کړې وا چې به قران کې دلته متقین ټکه روغلال دلته کې دی اجمالا متقین ټکاوي مخکې اوس د متقین صفات بیانې تفسیر بیانې لکه قران مختلف داسې زونه دي پرونه یو مثال ورکړم چې فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علی چې اغزو کې اجمال ذکر کړه قران بل جو کې خپل تفسیر کړه قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین نو چې به هغه د وڅو هغه کلمات څو مخکې قران خپل ذکر کړه د غرنګي ابراهيم عليه السلام وضو کې دوا وشته مخکې تفصیل کړه دا یونس عليه السلام دغه سي هغه تفصیل کړه دا نو شینه اجمالاً وی بیا د قران تفسیر چې کیږي هغه بیا په درې قسمه یو یل شي چې د قران تفسیر قران سره وشي القرآن يفسر بعضو بعضا چې قران په خپل د باز قران په خپل تفسیر کوي هغه په مثال دغه تیر شو چې دا دو شو دا مثال شو د غرنګ نور دا هدل المتقین دي متقین ټکروغ اوس د متقین تفسیر کې دا مخکې متقین صفات بیانې چې متقین دا دي بل د قران تفسیر القرآن بالحديث یا بالروايه بالدرايه وي چې قران خو یو ټکه ذکر کړي خو دغه تفصیل بیا حدیث کې ورولې لکه دلته قران وی چې یقیمون الصلاه چې اغال منس کې مون کی سلمون هرڅو کې قران ذکر کړه واقیم الصلاه واتوا الزکات نو واقام الصلاه وایتاء الزکات نو هغه بیا منس کې موي زکات د کوي قران چې ته دا خبره نه دوکړي چې به سبیل منځ کې تاسو څلور رکعاته کوي نقصتان ولکه نه کوي هغه بیا حدیث تفسیر کړه نو دې تل شي چې د قران تفسیر القرآن بالحديث او بل دریام قسم چې د قران تفسیر دا غا تفسیر القرآن بیا اقوال صحابتین د صحابه کرامو په اقوالو ده بیا دا کې اولاد تفسیر هغه ده چې هغه قران سره وي نو بهرحال نو د صفات بیانېدل چې یو په غیب باندې ایمان نړي چې د غیب پاور زیات ده بیا پرون وا حدیث تو هغه تطبیق می کړه چې به نیم روایتو کې دار سي چې صحابه کرام ته نبی علیہ السلام وایي چې تاسو مو صحابيون یې مورونه چړتر روندي نو هغه مطلب کله دا نه ده چې اوس د موږ مقام چې دا صحابه کرام نه چکشوال یا د موږ درجه چغشوا یا موږ په اعمالو کې بلندوباله شو او مشته دغه خبره واغه په غیب ایمان وروړو صرف نبی علیہ السلام خپل لیدنو نه خو بیا جبرائیل علیہ السلام لیدلو نه اسرافیل علیہ السلام لیدلو نه نور فرشتي لیدلو نه قران لیدلو نه الله ذات لیدلو نه هغه سه غیب ایمان دی هغه هم ويقيمون الصلاه المسكمون کی په المن فضیلت باندې مخبره کړي او چې المز اهم ده دویم صفت پیداوی دی متقی سړي چې دا بل مسکمي المز په باندې سره کوي ومما رزقناهم ينفقون او بل لا چې مشکم رزق کړه دا دې منی ودا خرج کړي دې منی پرون تفصیلی خبره نه وکړي لشکې اشاره مو کړي و چې ومما رزقنا هر هغه شای مراد د چې الله پاک انسان ته څه رزق کړي خو احکام له سره مسائل له سره علماء بیان کړي دي چې ومما رزقناهم ينفقون چې موږ دې ته کوم رزق کړه هغه دې خرج کوونکوي بل اجماع
راجعه خبره دادو چې دلته زکات مراد ده. ویل چې زکات نه دی بنیادی چې څنګه المنز اول بنیاد ده کنه کلماتو کلمه توحید بیا غنه بعد بیا پیله حکم المنځه بیا پسې زکات ته نو رکن دغه دویان بیا څه د اسلام دا زکات ته دیو جنا علما یې چې دلته مما رزقناهم ينفقون خاص تور باندې دلته زکات مراد ده چې زکات فرض ده چې کوم سړی صاحب نصابي مالدار وي دی منته بیا کول په تیر شي حولانه هول په مال منته هغه نصاب تراشي دا صاحب نصاب شي بیا به دا زکات ادا کوي به زکات ادا کوونه دی پر دلته هو صرف کور زکات مراد ده مخکې به تفصیل رغله چې بیا هغه زکات په چا منته ادا کوي نو هغه بیا مصارف ذکر کړی دي المؤلفه القلوب والفقراء والمساکین نو قرآن ټول دا خبرې کړې دي اجمال دلته مخکې تفصیل بل دا چې د الله په لار کې خرج کول علما د سره دا د مسائل رغوسی چې دینه زکات ها مراد ده دینه صدقات واجبه ها مراد دي چې کومه صدقې واجب دي صدقه فطر واجب ده دا به د کای دغه رنګ علماء چې د والدینو خرچه ها دلته مراد ده چې والدین چې دی دته به خرچه ها اولاد ارکی داسې نه دو چې د نن کوم سیستم روان ده مروج نظام روان ده اچھا ډېر شوشتا خبره لیکلې وا چې کله بچی وړي کی وی بدا ادي ابا پرې جنگيږي یو تی چې ادي مودو ابای مودا بلی تی چې مودو تو دینه دوی مودو تو دینه دوی خو چې کله دا بچی بستر شي بیا ودونه وکي او دا ادي ابا بوډا شي به یو تی چې زاین شروع ته شروع مته ورځي وسړی وی چې یاره مو سره ورونه ډیر زیاته کوي څنګه وی چې ادمي بیمار دو مو دا په وکړل دامه په وکړل دمره ډاکټر خرڅ ډیر خلک وی کنه کیسه خو کوي موږ فریق مندلی علماء لا مندلی وی نور خلکو سره خو ټیم نه به مستقبل کانه تیری مسلې وا پاتې نه کوي خو عام کانه موږ کانه دی پر موږ په مولش کې سپکړه مته ته په خبره ونه شرمېدلې چې ادي باندې مو دا خرچا وکړه بل ورور می دا خرچا نه ورکی دا نه ورکی د تو ادي چې کله بیمار شي مو ته ټلیفون کوا زب هسپتال ته ځم زب ډاکټر ته ونه چې څومره دې په ګولایو علاج کیږي هغه ګولایو خرچا چې دا به ظاهر کړ چې با خبره دو چې کله وړي کې دا ورونه خواندې به چې مو دې خو چې بستر شي به دې چې تای دې سره شروع بل دې چې تای دې سره شروع بهرحال علماء دا لیکي چې و مما رزقناهم ينفقون دینا ادي ابمن خرج کول دا هم مراد دي دا غرنګ علماء دا خبره لیکلې چې د کور ولا خرچا چې دو هغه دالته دا مراد دو کور ولا خرچا دو کنه دا څه خو نه دو ته چې بس مکاره مربوطه نن خو کور ول بره کې ها سوچ دواړه د هر طرف ته افراط او تفریط ته اعتدال نشته ده ځکه دا مسائل دي د والدینو په حقوق کې افراط او تفریط ته او بیا دی کور ولا په حق کې ها افراط او تفریط خو لیکن دا خبره د سره نوٹ کړئ چې د دې به حقوق چې دي دا پیل دي او دا خاص دي دا اهم دي د دې په پاتې کیږي او وا منکوها نه چې څلور وړي دي کنه څلور ټول حقوق کټه کا دی به حق ته نشي رسیدا دا خبره مونږ پوه شو په دا مسلې مونږ نو ها د خپل ځای کې حق تا دا نه چې موږ چې نه د کور ولا حق نشته هغه خپل ځای کې حق تا خو دې به حق سره نه برابرېږي د نن چې کوم سیستم روان دا غلط تا دا غرنګي علما او مما رزقناهم ينفقون دا مسله هر بسله دو چې بای چې تو قریب رشتہ دار دا هغه مسکین دا کمزور دا یتیم دا بیوا دا د دې حق خندا چې تا غي سره څوکي هغه ته حق کې امداد یو دا غرنګي علما دا مسله هنر بسله دو چې یو یتیم دا عام فقیر محتاج به کس سړا دا د تو په مال کې هغه حق تا قرآن بل ځکه دا یلی دي چې عزیز او قریب ته حق ورکا مسکین او فقیر ته حق ورکا نن چې د څومره د جلون نستدي د مالدار او د بنگلي د پراپرټای د پراډو مراډو کې ګرځي الله د مزید ورکی موږ په خوشي جو خو لیکن حق شتا دا صرف د دې نه ده الله مال د الله ورکړه دا الله به پاتې کی بل د انفاق فی سبیل الله چې د الله لارې کې
ولګای هغه منته اخلاص کې درومدار ده. قرآنی چې من جاء بالحسنه فله عشر امثالها چې وانی کیرو لاغي ته 10 ملوي شي چې وارو په دې حلال یاري کې ولګول لاس بدلاوي ته ملوي شي. او حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ بری کرسی چې بزور ته بتلال سودو به کوله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خادم وو یو يهودي نه قرضا وکړه چې کله قرضا وکړه به دی غریب سره پیسې نه وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره نه وي وی چې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخاوت او انفاق فی سبیل الله بری کې حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمی چې هغه به داسې چلیدل په رمضان کې خاص کر لکه تیزه هوا چې چلیږي. تیزه هوا مطلب دا چې تیزه هوا چې هغه دشمن نه به خپل کسي نه پردا کسي داسې به خرج کولې بیا حلال یاري کی. نو بلال رضی الله عنه ته یهودي وی چې مت خپل قرضارو کا قرضا نر کا زه غوړې ته سیده پړه درچم او چا مته د خرچم ته غوړه بخلوص شي. بلال رضی الله ته چې بس شهید متمکارو کا زبې در ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته رغله ته یا رسول الله داسې چال شو مومنت یو يهودي قرضا دو اوس غیمت دا خبره کړي چې تم ته قرضا نه یې کړي به ضرورت رغله زده خرڅم اوبه وو ته قرضا پکې کاټ تو سره چاشته د چې متایرو کې چې قرضا ادا کړ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې مو سره خپل څه نشته دا ته زړه درک. بلال رضی الله ته چې به زه اوس څکم بیا بلال رضی الله ته فرمایل چې یا رسول الله زه به داسې وکړم چې اوس به دی لکینه لوټ شم لره به لوټ شم. چې کله تو سره مال روشي پیسې روشي به ته مت خبرو کې ته مت اطلاع رو کې به زه بیا روشه به ته پیسې رو کې به زه قرضا ادا کړم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې تو سکور ته لوټ شه کور کې شپه وکا په مخه ورستو زو بیرسته وای چې سبي شوال ته چې لوړ شه د زو کې دوی وشه مال نه ډاکی لوري دي دینا مال وخلا چې کومه قرضا دي دا غا ادا کا بقا چې څومره مال لا ټول غریبونو کې خرج کا نو غابي خرج کوال. ته عائشہ رضی الله تعالی عنها بری کیږي چې مال او دولت ته روغلال خپل کور کې شاه نو غلام ته چې ټول خرج کا هغه خرج کا. دا غرنګ د فاطمه رضی الله تعالی عنها بری کیږي مشو مړې ته هیڅ شنه. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تا 1,00,000 درهمی رستول چې دا څکا دا به ته ضرورت وي ته خرج کوا چې دوی ریزه وتل حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ټول خرج کړه. پاته ولګي د معاویہ رضی اللہ تعالی چې هغه ټول 1,00,000 درهم چې هغه ټول خرج کړي دي نو خطه ولیکال چې اسراف شای نه ده. حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ هغه مخنه خط ترولي کال ته چې لا اسراف فی الخير والاسلام چې اسلام بری کې چې څومره هڅ شا خرج کیږي دا نه اسراف ته هیڅ اسراف مصرف نه ده. نو دین کې چې څومره لاګي دا اسراف نه ده. اسراف دې ته لشي چې حرام کې ولګي. دی وجنه حضرت حسن بصری رحمت الله علیه فرمایل چې دین کې چې کروڑونه درهم د ننیر خرج شي کنه دا اسراف نه ده. په حرام کې چې وا پیسې خرج شي دا اسراف دی. انن چې څومره دا حالات دي موږ ټول لا اسراف ټول دین بری کې اوس ته لوټ شکنه چندا چې مولي سیب ګوړي حال خو پیچار نه چې مولي سیب جماعت ته پر چندې اعلان کی مدرسې ته پر اعلان کی دا د خلکو ضرورت ته او خلکو ته بیچار چې خپل لري خو خلک خدا سي به حصہ شو دا چې ته وای چې صاحب ټوپې دې نه د پسار ټوپې بغیر خل منځ نه کیږي دا ودی ته وای چې نه منځ خو کیږي چې ټوپې بغیر نه کیږي ټوپې دې برولې ویل نه دو یاره جیب کې شروع ولا نشو چې ته چې شاه د 1,500 روپے موبایل ته 24 غنټه په جیب کې شروع ولا چې د 600 ټوپې ته په جیب کې نشي شروع ولا نو 2,500 3,000 او 300 روپے هر میاشت کې موبایل ته پیکج کېدل شي ولیکن په پورا میاشت کې د جماعت د مدرسې د پر 100 روپے څوک نشي چلاله د 100 روپے د 500 روپے نوٹ چې کله بازار ته وري لیخلو چوک ته وري صبرآباد ملي ته وري بل مارکیټ ته وري به دا ډیر کم دي چې 500 روپے باندې مو ملا کیږي ها خو چې 100 روپے حالت جمعې چندې کې اچي 100 نوٹ اچي 500 نوٹ اچي بیا پکې غزو کې ټوکرای ولا ودري غریب اغي ټایم ځای کې خلکو ټایم ځای کې به وو صرف 10 روپے ته پرېږدي 40 بیا جیب طرف نه بیا ځون ته جیب طرف
نو چې دې ته ایمان روغلال بیا به دا خلک څه مسلمانۍ دوی وکړي څه خبرې به وکړي نو بهرحال انفاق فی سبیل الله ډېر اعلی شای ده چې څومره خرج کړي دې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دو یو موټه خجیره خرج کول او د 200 غرام رسونه خرج کول دا نه سره برابرې شي ویل چې اخلاص صحابه کرام خپل مقام ده دا نظام خو نه ده کنه انګريز نظام خو نه ده انګريز خو چې افراد چې څومره تعداد زیات دی بیا دا معتبر دي اسلام یې چې نه وزن درو مدار ده دیو جنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو سړه او د دې په مقابله کې پورا د دنیا سړی دا نه برابر شي انګريز نظام سي چې به ووټ تا ووٹ کی پډری ها برابر ده چرسی ها برابر ده مولوی سیب ها برابر ده فیس ها برابر ده غټیا نه غټیا سړه برابر ده دولتمن نه دولتمن سړه برابر ده لیوانا منټل نه منټل سره برابر ده نو اسلام در مدار چیر کی هغه په وزن کی تو کی څومره وزن ده او غیر نظام چې دا هغه په تعداد هم تیر کی چې تعداد زیات اسلام تعداد ته نه کسي اسلام وزن ته کسي دی وجنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورا دنیا به و طرف ته نبی علیہ السلام یو سړی نه برابر شي بیا پورا صحابه پورا دنیا خلک و طرف ته بکر صدیق کی کوم مقام دا غ خپل ځای کړه بیا حضرت عثمان حضرت علی حضرت عمر کی کوم مقام دا غ خپل دوی بیا عشره مبشره بیا بدرین صحابه کرام بیا د ټولو صحابه کرام د ټولو خلکو دی مقام بل طرف ته دا بهرحال و مما رزقناهم ينفقون د کې مې تستوي چې دا ټول مسائل روغلل صدقات هم پکې روغلل زکات هم پکې روغلل حقوق هم پکې روغلل او نفلی صدقات پکې روغلل الله پاک ته په دو خبرو عمل کوي توفیق نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب